من مسلمانان یو مقوله وایو پښتانه من وایو خمک و بد نشتا دا ټول پښتنو په ژبه باندې دا یو مقوله راغلی دا خدا مقوله چې کوم دا د حدیث نه خلاف ده من پښتانه وایو خمک و بد نشتا حدیث او رسول الله مبارک فرمایي وایي که یو سړی ستا سره بدم کوي نو ته ورسره ښه کوه. نن محترمو زمونږ د مسلمانانو د عادت جوړ شوی دی که یو سړي سره موږ د قرض په لین دین کې څه واده وکړو نو په وادي کې موږ هغه خلاف ورزي کوو. نن سبا خو زمونږ د مسلمانانو د عادت جوړ شوی دی موږ مسلمانان یو مقوله وایو پښتانه من وایو خمک و بد نشتا دا ټول پښتنو په ژبه باندې دا یو مقوله راغلی دا خدا مقوله چې کوم دا د حدیث نه خلاف ده من پښتانه وایو خمک و بد نشتا حدیث او رسول الله مبارک فرمایي وایي که یو سړی ستا سره بدم کوي نو ته ورسره ښه کوه. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ثلاث من کن فیه حاسبه الله حسابا یسیرا وی درې داسې کارونه دي که چیرې هغه درې کارونه په کوم مسلمان کې نو الله به ورسره د قیامت پر ورځ آسان حساب کوي. درې کارونه د مسلمان په دنیا کې کوي الله به ورسره د قیامت پر ورځ آسان حساب کوي. او دویمه برکت سره وادخله الجنه برحمته الله رب العزت به په خپل رحمت سره جنت ته داخلي. اول به ورسره الله آسان حساب کوي او دویم به الله په خپل رحمت سره جنت ته داخلي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل تعطي من حرمک یو سړی تا محرومي یو سړی تا یو څیز درکوي نو او ته ورله ورکې رسول الله وایي دا ښه عادت دی. او موږ پښتانه وایو خمک و بد نشته رسول الله مبارک فرمایي وایي که یو سړی در سره بد کوي نو وایي ته ورسره ښه کوه. ولې که خدي کول نو دا دوه فضیلتونه دي چې الله بر سره آسان حساب هم کوي او الله بر په خپل رحمت سره جنت ته داخلي.